ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن د کور د اصلاح شپږم قانون ذکر کېدو د آیات کریمه وضاحت من کړو چې دا لوب لواب او فضلک او خلاصه داوا کور ته مشرک مرا والا او خپل بچی دا مشرک لمور گوا ورنه کور به د تباہ و برباد کی حتی چې تابم تباہ و برباد کی او ما تاسو ته ویلو چې په خوا به خلق وي الناس علی دین ملوکهم ونن داسې پکار دی چې الناس علی دین نسائهم خلق د خزو په دین باندې دي نو که مشرک د کور ته راوسته نو بیا به د هغې دینداري کې او د هغې په دین به رواني نو چې د هغې په دین ځای نو هغه به تباه و برباد کی مشرکه کور ته مه راوله نور د آیت مبارکه وضاحت شوی توجیحات شویو خدا آیت کریمه ناسخ دے او که منسوخ دے نو پدی باب کے دو علماء کرام دا ناسخ او دا منسوخ مختلف اقوال دی یو قول د ناسخ او د منسوخ په باب کې دا دی چې دا آیت مبارکه دا محکم دی او دا منسوخ نه دی زکوی مشرک او مشرک آغا چاہتوی چاہ وثنیات وی بت پرس وی نو آغا بت پرس چکم مشرکینو آغا استلائی مشرکینو نو آغا مشرکین مراد دی چه آغای لمور کوي او مشرک راولی یهود و نسوارا پکی ندی مراد لہذا کتابی سرا نکاح کول شي
یودړي سره او عیسایانو سره یو قول له ګورخه بیا درست راځم پدې قول کې او د دې قول قائلین علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ذکر کړي چې دای دام ویلي دي چې چا دا قول کړه دی چې يهود او نصارا دا مشرکین نه دي لہذا د يهودانه او د عیسایانو سره نکاح چي ده نو دا جائز ده آیات کریمه کې سنسخ نشتا منسوخ نه ده نو محکم ده علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ وزعم بعض من نصر هذا القول ان اليهود والنصارى ليسوا بمشركين بالله وان جحدوا بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم چاچ د دې قول تایید کړه دی او هغه وایي چې دا آیات محکم دی نو سزن خلقو په کتاب ویلي دي چې يهود او نصارا مشرکین ندي اگر کا غي زمنګ د پیغمبر نبوت نه مني خو مشرکین ندي لیکن دا خبره کمزور ده چې يهود او نصارا مشرکین ندي علامہ ابن جوزی وایي قال شيخنا وهو فاسد من وجهين دا قول چې يهود او نصارا مشرکین ندي دا خبره دو طریقو سره غلطه ده او دو طریقو سره فاسده ده نمبر 1 احدهما ان حقيقه الشرك ثابته في حقهم حيث قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله دا خبره دو طریقو د وجه نه فاسده ده یو دا چې دا غي په حق کې د شرک حقیقت ثابت ده هغه عزیر علیہ السلام ته د الله نائب ویلو او عیسی علیہ السلام ته د الله نائب ویلو نو حقیقت د شرک پاغي کې ثابت ده او دویم دا والثاني ان كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يوجب ان يقولوا انما جاء به ليس من عند الله دایدا کفر په محمد رسول الله چې دای محمد رسول الله نه مني دا خبره واجبای خامخا دایدا وای چې رسول الله کوم قران راوړل دی نو دا د الله د طرف نه دی او کله چې دای دا وی چې دا قران د الله د طرف نه دی نو اضافت د قران وک غیر الله تا نو غیر الله شریک په کلام د الله کې نو دا شرک تک نو حقیقت د شرک دا غي په حق کې ثابت ته غي کا اگر کا غي وثن او صنم تا سجده وغیرہ نه کړي او چې عزیر او عیسی ته نائبین وی د الله نو یو دا او اضافت د کلام الله چې غیر الله تکو نو دا پکې مشرک راغی لہذا دا خبره کمزوري ده چې يهود او نصارا مشرکین نه دي دی کی سایو بلا خبره مزیدار ثابت شو کوستا خیالي خیال لشته دا د نن زماني کباړیت بھی جنے کہا دا کباړیت دے چې کلا کلا دا زټلیاتی خوبونو تایید کئی نہ دا زټلیاتی خوبونو تایید کراشی دا وسنی
دا بت پرست او دا مجوسی دا کباڑی دا غی تایید کی چراشی نوائی نظائر پیش کو نیو نظیر دا آغا خوب نمیلاوی گی نو کل یو شوی کل بل شوی یو سڑے دا نظیر او دا مثال پا فرق نپوئی گی خود دور دے ہر سڑے گٹ کی کین پیس بک پا صفحہ باندے نو کل کل بیاراشی نو دا کباڑیت داغا زٹھلیاتی خوبونو تعبیر کی او داغی پا تائید کی راشی اغزان لخبر دا حقیقت دا خوب و صورت دا خوب اغزان لخبر دا و ہر خوب داغی نا تعبیر سا مؤدبانو کا مقام پہ جانا چلا زر چا بارک لی گیا ہے او داغی مقام پہ جانا چلا خوب دا کم زائدہ بیانو لدے او آخو جدا خبر دا چلا اٹھونو راز راشی نو دا خوبونو مارکیٹ کولاوشی آخو بیا جدا مقام دے خبار کیف دی راشی دا آغی تائید کنوئی بے ادب چھ دے نو محمد حسین شاہ نیلوی دے تا محمد حسین شاہ نیلوی سا پیجن دو آغاز مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ خصوصی شاگرد چھ مفتی کفایت اللہ ورپسے داغا ہندوستان نا خطر آلی گی او ورطوئی چھ پوران زمان مدرسی تارازا آغاز مولانا حسین علی مرید دے آغاز مولانا مفتی کفایت اللہ شاگرد دے او آغا دا اکابرین دیوبند دا علامہ جہلمی انتخال کو سرا چھ دا اغب آرک مولانا حسین علی وی اغب توحید کی زمانہ کلکو دا سے خلق سرا دا غی نسبتونا تس پی جنے ہاں پختانوی خرد خیب کو خوراک سکوئی پنجابیانوی کوتی نو کیا پتا کہ گولیکن کیوں اندی ہے ہاں آتا اس دا سپتا دا کا محدثو نو محمد حسین شاہ نیلوی محدثو کا فقیو نو دا منگتا پتا دا چھ دا مفتی رشید احمد لدھیانوی خونت شخصیات آج با کل مسئلہ کے ان خطا نو آغا با خط راولی گو دا آغی بے شمار نظائر موجود دی او آغا با دتا خط راولی گو او استفتاب ورسر راولی گلا او آغا محمد حسین شاہ نیلوی آغا فقیب پا آغا زائد ناستو او دا کتابونو عبارات پہ لکل شروع کرو دا متونو دا فقہ حافظ دا متونو دا فقہ حافظ او دارنگے کفنی و متکلم نو آغا محمد حسین شاہ نیلویو وی آغا گستاخی کڑے دا آغا سکڑے دا گستاخی کڑے والے وی ویلی دی چھتا پیغمبر چکم دے نو دا بدن دا نبی ندے و روح نبی دے مڑا چھ جاہلی او اجہلی نو آغا بیا دا تعبیرات کئی محمد حسین شاہ نیلوی رحمہ اللہ دا دی اعتراض پا دفع کی دا کابرین امت عبارات نقل کری دی چھے یو اعتراض دا کر دے چھے کہ پیغمبر پاک باندے وفات راشی او پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات شی نو دا خوبا چھے کہ من نبوت بیا ختم شی نبی پاتی نشی نو چھے نبی پاتی نشو نو دا چھے کم دے بیا خو پیغمبر نبوت ختم شو کا پیغمبر مرشی دا یو اعتراض بز خلقو کڑے دے نو دا اگی جواب کے محمد حسین شاہ نیلوی رحمہ اللہ ذکر کئی چھ دا روح نبوت صفت دا روح دے اصالتن او دا جسد دے طبعن نو چھ کل پیغمبر پاک وفات شو نو کم شے چھ اصالتن پر روح دے اغب نبوت سر متصف دے نو اغب آندے خمرگ راغلن دے نو نبوت کے پرک راغلن دے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ تفسیر کبیر مقدمہ کی داوئی موت النبی لا یقدہ فی نبوتی ہی او داد علامہ آلوسی جواب زمان شیخ محمد حسین شاہ نیلوی رحمہ اللہ را نقل کر دے چھے اصالتاً
نبوت صفت چې دی نو دا د روح دی نو اصالتن چې کله وي نو هغې سره د طبعا اثبات کیږي د طبعا نفي نه کیږي ته د نحو امیر نه نوې خبر ته د هدایت النحو نه نوې خبر ته د کافیې نه نوې خبر نو تا جهل اعتراض دی وکړه نو د بدن نه نبوت نفي کړه نیلوي شاه صاحب رحمه الله د هغه هر کتاب وګوره نو هغه وایي روضه نبویه روضه نبویه روضه نبویه نو چې نبویه هغه ذکر کوي نو روضه مبارکه کې دلته چې پروت دی نو بدن پروت دی او که روح پروت دی نو بدن پروت دی نو چې بدن دلته کې دی نو بدن له د نبوت اثبات دی او چې روح له ثابت کو نو طبعا بدن له ثابتېږي او دا د اکابرین امت عبارات اگر نقل کړي دي لیکن اثبات ته چې نفي وایي نو هغه دا جاهل وي اثبات ته چې نفي وایي نو هغه داسې جاهل وي بار کیف پوهېږي نه په دې باندې مثلا زو سوام چې د یو کباړي پلار مړ شو او هغه مسلمانو مثلا او د کباړي او پلار مړ شو او یو سړی دا وایي چې یاره جي ایماندارو اعلان واورئ د یو کباړي پلار مړ دی نو د دې به دا مطلب وي چې هغه نه صفت د ایمان سلب شو دی اوس کافر شو چې مړ شو نو صفت د ایمان ته سلب کیږي بیا څه نو چې څنګه ایمان په مرګ باندې نه سلب کیږي دارنګه نبوت یو صفت ده په شان د ایمان دا په مرګ باندې نه سلب کیږي دا خو څوک نه وایي کنه چې یو کباړي پلار مړ شو دی چې کم دنو په کدا چا ویلي دي د په مرګ سره څه شو کافر دا څوک ها د چا چې دا نظریه نو هغه ګستاخ رسول دی څنګه چې څوک دا وایي چې صفت نبوت دا چې کم ننو په مرګ سره سلب کیږي نو دغه چې کم ننو ګستاخ دی د پیغمبر نه نبوت سلب کوي اگر که د لږ وخت د پاره ولې نه څنګه اوس ګوره چې ګستاخ دی زما خدا نظریه ده چې موت النبی لا یقدح فی نبوته نبوت کے اس قدح نہ پیدا کئی وہ چھ سوک دا وئی چھ صفت د نبوت دا سلب کیگی پا مرک سرا نو آغا خدا منی کا نبل طرف تا چھ پیغمبر پاک باندی روح راغل دے یو 33 گھنٹے پیغمبر پاک باندی مرگ راغل دے دا خو آغا منی کا نا نو چې پیغمبر پاک باندې موت راغله ده نو د یو 33 غنټو د پاره منی 33 غنټو لدی نه منی 33 منټ لدی ومنی چې تر څو پورې پیغمبر پاک دفن کړي نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې د مرګ منی وای منګه مرګ منو خو قبر کې بیا ژوندې شوه دی تر څو چې نو دفن شوه نو تر هغه پورې نو ژوندې شوه ستاد قول مطابق نو چې توای نو ژوندې شوه نو هغه 33 غنټې کې ستاد قول مطابق دا غنه نبوت سلب شوه د ځکه ستا کی دادا چې د مړی نه چې کوم دین نبوت سلب کیږي زما خدا نظریه نه ده نو تا د 33 منټ د پاره چې پاغه 33 منټ کې موږ ورته وفات وی او نبوت مو ته نه سلب کو خو په دغه 33 منټ او په 33 غنټې کې تا وی چې مړ شو نبوت ته سلب شو نو تا نبوت سلب کړه دې ته ګستاخه موږ نه یو ګستاخان هوته نه پوي ګستاخ هوته ګستاخ ته په بنشوي ستاده نظریه وا بار کیف دغه وسنی خلق چې ده نو دی ویره جی خبره نه را شو دا په کمینس کې بل را علامات ګوره بل را علا بس لاړه خبره دینه ما یو خبره معلومه شو چې اعتراض دار هغه چې دا آیات کریمه محکم نه نو د باز خلکو دا قول چې دا منسوخ ځکه نه چې مشرک هغه وسنی ته ویل کیږي او د وسنی نه علاوه چې نوري نو هغه مشرک نه نو ما تاسو ته د بوتلان د هغه چا د قول ثابت شو چې هغه ویره دي د آیاتونه سچ راځي نو دا د بوتانو په باره کې دا د بوتانو په باره کې دي ثابت شو خبره کړه
نه تاسو یار وده ما تاسو ته سوې بعضې خلک دا وایي که ستاسو خیال وده نه وی علامه ابن جوزی رحمه الله وی وزعم بعض من نصر هذا القول ان اليهود والنصارى ليسوا بمشركين بالله وان جحدوا بنبوة نبينا بعض هغه خلق چې هغه دا ګمان کړل چې دا آیات کریمه محکم ده نو هغه دا ویل چې يهود او نصارا مشرکین دي نو دی وایي چې هغه مشرکین دي حقیقت د هغې حقیقت د شرک د هغې په باره کې ثابت دی نو ما درته وویې که نه چې حقیقت د شرک د هغې په باره کې دو طریقو سره ثابت شو نو دا پته ولګېده چې یو سړی صرف بت ته سجده کوي نو دا مشرک دی او که بت ته د سره سجده نه کوي خو چې انبیاو ته د الله نایبان وایي نو دا مشرک دی نو لہذا آیاتونه چې څومره راځي نو هغه د بوتانو پورې خاص د بوتانو پورې خاص نه دي نو کباړیت راپاسي چې تو توای والذین يدعون من دون الله نو دوی قال پل سلام قال پل اسنام وتوای اشیا تا ته د وسن معنا نه د معلومه تا ته د صنم معنا نه د معلومه او بل دا چې که صرف صنم او وسن ته سجده کوي نو صرف د مشرک نه دی هغه سو کوم مشرک دی چې حقیقت د شرک دا غي په باب کې ثابت شي انبیاء ته سوې نائبان د الله وي نه پویا ما چې سوي نو تاسو نه خبره لاړه ګډه وډه شو ما نه مګد شو بار کې فرازا دویم قول دا دی چې دا آیت مبارکه صرف د وسنیات مبارکه نه ده دا عام مشرکانو بارکه ده نو چې عام مشرکات مبارکه شو او د مشرکین مبارکه شو که وثنی ده او که غیر وثنی ده بیا دا غي دو قول دي په دغه قول کې ځان له دو قول دي یو قول دا چې د دې آیات مبارکه بعض حکم منسوخ ده ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا دا حکم چې ده منسوخ ده پدې سره چې والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم نو اهل کتاب اغیم مشرکان دي دا غي زنانام مشرکین دي خدا آغی مشرکین سره نکاح جائز ده بعض حکم دا آیات کریمه منسوخ شو او غیر اهل کتاب نور مشرکان چې څومره دي نو هغه په خپل ځای باندې پاتې شو ٹھیک شو نو معنا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اغام مشرکان دي لیکن دا غي سره نکاح کول شي دا غي حکم چې دینو منسوخ ده دا اهل کتاب زنانا دا غینا علاوه نور مشرکان چې دي نو ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا باقی پاتے ده دویم قول په دغه قول کې دا ده چې نه جی دا مزیدار قول دا تعبیر مزیدار دا اوس چکو چې والا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا دا آیت مبارکه دا عام ده دا آیت مبارکه عام ده
خدا نه منسوخ دے او نه ناسخ دے، دا عام مخصوص عنہ البعض دے، دا عام مخصوص عنہ البعض دے. اللہ سنگا پدی طریقے سرا چه ولا تنکه المشرکات، دا المشرکات عامو ہر مشرکی تا شاملو نو چه عام شو نو والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم داتے خاص شو، تخصیص پکیو شو، تخصیص شو نو دا عام مخصوص عنہ البعض گرزید. نو معنی دا شوا چې د مشرکان زنانو سره او د مشرکاتو سره نکاح چې دی نو دا روان نه دی. ها یهودنا د دینا خاص تا چې هغه مشرکه ده خو شریعت اجازت ورکړی دی. عیسایانه دا غینا خاص تا اگر چې مشرکه ده نو آیات چې کوم دی نو عام مخصوص عنه البعض دی، د ناسخ او د منسوخ قول مکوا. ٹھیک شو یو دا دے. سلورم یو قول پکی امام قرطبی رحمہ اللہ دام را نقل کرے دے چھ اسحاق ابن ابراہیم حربی داغ پا والا باندے وی ذہب قوم فجعلوا الآیة التي في البقرة هي الناسخة والتي في المائدة هي المنسوخة. دا یو قول پکې مشتا وی ذهب قوم فجعلوا الآية التي في البقرة هي الناسخة والتي في المائدة هي المنسوخة فحرموا نکاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية. بقرہ کی چکم آیات ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمنن ندا ناسخ تے، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم دمائدی والا آیات چکم نینو آغا منسوخ دے. دا قول بکی مشتا معنی دا شوا چه مشرکا پا نکاح باندے ماخلی مخی چه مکم ویل شیو چه والمحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم نو آغا منسوخ دے. اس چی دن یو مشرکا پا نکاح باندے وہاں مخلی نہ کتابیہ نہ غیر کتابیہ چه مشرک دانو پا نکاح باندے ماخلا. اگر چه دا قول عام مفسرین کرام پا دے باندے رد کئی چه دا کمزور دے، امام قرطبیم پہ بیارت کردے دے چه دا قول کمزور دے. خدا عصر حاضر سر چرازی نو تحقیقی خبر ادا دا چه که هر یو قول شی غور قول خدا دے چه آیات مبارکہ عام مخصوص عنہ البعض دے، عام مخصوص عنہ البعض دے. لکا قول ما ذکر کر لیکن دنن دور مشرکین آغا قطعان کور ترانو والی ٹھیک شو او دنن دور کتابیا کا آغا عیسائینا داو کا چی دا نو آغا غیر دا دا یہودانا دا دارانو والی کور تا زکا دا یہود نسواران ندی پاتی شوید داری او کبھی انس گرزی دلی دی بلکہ دا ہر دن نا آزاد گرزی دلی. اس یو دینم نمانی سرب خواہش بس روان دی نم دا یہودیت او دا نصرانیت پاتے دے، نم دا یہودیت او دا نصرانیت پاتے دے. نو آکور تا مرا والا تحقیقم دغه ده.
آغا آیات مبارکہ د علماء کرام تحقیق په خپل ځای و يهودان او عیسایان آرا واستلو دا غي سره نکاح کول دا خپل ځان او خپل کور غر کول او تبا کول یا يهود او نصارا نه دي پاتې شو دشمنان د اسلام او د هر دین آسماني ګرځېدل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولا متن خير من مشركة ولو أعجبتكم